پی ټی آی په مردان کې یو کامیاب جلسه کړې ده چې دغه جلسه کې د پی ټی آی د طرف نه سہیل آفریدی د مردان عوام د پاره د مردان ډیسټریکټ د پاره د فنډینګ اعلان هم کړی دی. څه فنډینګ اعلان شوی په هغې هم په دې ویډیو کې خبره کوو. سہیل آفریدی په دې جلسه کې دبنگ تقریر کړی دی. د عمران خان حوالې سره هم خبرې اترې کړې دي. یو کامیاب جلسه په مردان کې شوې ده چې ډېر ګڼ شمېر کې عوامو په دغه جلسه کې شرکت کړی دی. اوس د دغې جلسې حوالې سره چې کوم مخالفین دي د هغې څه خبرې دي په هغې هم ډیټیل سره خبره کوو. خو سہیل آفریدي ویلي دي چې عمران خان وایي چې جلسه به زه د ورځې په رڼا کې کومه، د شپې جلسې به نه کومه، د ورځې په رڼا کې به جلسې کومه. ځکه زموږ څه مخالفین داسې دي چې بیا داسې پراپیګنډه جوړوي چې خلک د عمران خان جلسو ته نه راځي. جلسه چې کومه وي هغه مکمل خالي وي، نو دروازې په رڼا کې به جلسه کیږي چې د خلکو له پته ولګي چې د عمران خان سره څومره خلک ولاړ دي، څومره خلک اوس هم د عمران خان په आवाज باندې بهر روزي. نو دا سہیل آفریدی د مردان جلسه کې د مردان عوامو ته دا خبره کړې وه چې د عمران خان په وینا باندې دا جلسه مونږه دروازې په رڼا کې کوو. دینه علاوه سہیل آفریدی د مردان دپاره د ډیولپمنٹ فنډینګ اعلان هم کړی چې پای کې د صحت حوالې سره هم هغه ښه باري فنډینګ اعلان کړی دی. دینه علاوه انفراسټرکچرز حوالې سره هم هغه غټ اعلانات کړي دي. مختلف سکولونو دپاره هغه سولرایزیشن اعلان هم کړی دی. د مردان چې څومره هم سکولونه دي کې به سولرایزیشن کېږي. دینه علاوه مختلف پروجیکټس چې کوم دي انفراسټرکچرز بریجز وغیره یا روډ وغیره مختلف علاقو کې د هغې اعلانات هم شوي دي. د صحت دپاره هاسپټلز دپاره هم سہیل آفریدي غټ اعلانات کړي دي. خو آیا د پی ټی آی چې کوم حکومت دی په کې پی کې کې هغوی به دغه اعلانات پوره کړي که نه، دا به راتلونکي وخت کې پته لګي. خو سہیل آفریدي چې کومه په مردان کې جلسه کړې ده نو د هغې حوالې سره مخالفین اوس هم پراپیګنډه دا جوړوي چې په دغه جلسه کې ډېر کم خلک راغلي یا دغه جلسه مکمل فلاپ جلسه شوې ده. دې کې مطلب یو ډېر د جلسې حوالې سره علیما خان دا هم ویلي و چې جلسو نه عمران خان ته فایده نشته دی. که چېرې تاسو حقیقت کې د عمران خان ملګري یئ نو راشئ د هغه د رهایي دپاره څه کوي، جلسې نه فایده نشته دی. خو بیا هم د پی ټی آی چې کوم لیډرشپ دی ای په مردان کې یو کامیاب جلسه وکړه چې په دغه جلسه کې سہیل آفریدي چې کومې خبرې اترې کړې وي د ډیولپمنٹ کارونو حوالې سره، نو هغې نه د مردان عوام ډېر زیات سیټسفاید دي. د مردان عوام خوشحال دي چې زموږ دپاره د فنډینګ اعلان شوی دی. خیر دا فنډ به وشي که نه دا به راتلونکي ټایم کې پته لګي. خو دې حوالې سره ستاسو څه رایه ده کمنټ لازمي وکړئ.